نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارون وجامعني درو الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته دا درېمه جمعه ده که الله رب العزت مونږ او تاسو لا ژوند را نصیب کو نو انشاءالله دا جمعه به هم په ذکر الهي باندې خبره کو تیر شوی جمعة المبارک په ورځ باندې ما تاسو ته د سلیمان علیه السلام د هغې یو وزیر اعظم و چې آصف البرخیا په نام باندې یادېدو اغا الله رب العزت په ذکر باندې کمالات ته رسولی و مخکې مې ته د داود علیه السلام ذکر بیان
راځئ نن دته د موسی علیه السلام د زکریا علیه السلام او د عیسی علیه السلام او د بیبي مریم د هغې د ذکر تذکره کوم. خو ذهن کې یوه خبره یاد وساتئ چې الله رب العزت دنیا ته څومره انبیا او رسولان را لېږلي دي. چا زیات ذکر کړی دی او چا کم کړی دی، خو ټولو د الله د پاره او د الله د دین د پاره قربانیانې ورکړي دي. د وخت د زمانه سره قسمه قسمه امتحان په هم راغلی دی. خو د هغې باوجود د الله د دین دپاره یې ناشنا قربانیانې ورکړي دي. خپلو بدنونو ته یې نه دي ګتلي، خپل ځانونو ته نه دی کتلی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د څو انبیاو تذکره هغه هم کړې ده. د وخت د زمانې قوم بادشاہانو انبیاو قوم را اوچت شوی دی او د وخت د زمانې نبی ته ویلی دی چې ته د خپلو خبرو نه واوړه. لا ولې ورته درخواست او منت کړی دی او هر قسم انعامات ول راوړي دي، خو نه د وخت د زمانې نبی انکار کړی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د سر نواله تر خپو پورې اره شوي دي. خو د الله د دین له قرباني ورکړې ده. اکثر د وخت د زمانې نبی رسول اکثر د باچاهانو سره مقابله راغلی وه. تاسو به اکثر زمانه ما اورېدلي او د علماو نه به ما اورېدلي. موږ خیر طالبان یو، خو تاسو به اکثر د علماو نه اورېدلي وي چې څومره انبیا تاسو مطالعه وکئ وګورئ د علماو نو اکثر د وخت د نبیانو د رسولانو د باچاهانو سره یا د ظالم بدمعش سره مقابله راغلی. ابراهیم علیه السلام تاریخ په تاسو د علماو نه اورېدلی. خو راځئ موږ د خپل مقاصدو ته ځو. موسی علیه السلام هم د الله رب العزت وخت په دنیا کې څومره تیر کړی د الله په ذکر کې مشغول کړی. او داسې یو رسول او داسې یو نبی موسی علیه السلام قسمه قسمه امتحانات پر راغلي دي. داسې امتحانات په موسی علیه السلام باندې راغلي دي،
خو الله رب العزت په خپل امتحاناتو کې الله رب العزت ولا براءت ورکړي. موسی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیرا پټول انبیو کې د بل الله سره په کوئی تور ملاقات کې دو خبر به کې دي. یو پیرا الله ته وی چې یا الله یو وظیفه را له خیا چې هغه په معمول کې راولم او کومه. نبی صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه کې دا الفاظ ذکر دي. موسی علیہ السلام الله ته دوی نو الله رب العزت ته وی یا موسی لا اله الا الله ډیر وایا. موسی علیہ السلام الله ته فرمایلی یا الله دا خو ډیر زیات لري. وی داسې وظیفات اوخه چې په معمول کې راولم. زمونږ د انسانانو په زندګۍ کې چې کم معمول وي معمول رواني ها کلمه د الله لا اله الا الله ډېر لوی فضیلت لري. ورځ په قیامت په الله رب العزت لا اله الا الله التبم لا اله الا الله وی. تاسو باورېدلی په یو چابړي کې به الله لا اله الا الله کې دي د یو مسلمان چې لا اله الا الله ویلي او بل چابړي کې به د تور نیک اعمال او بد او د ارس خدا لا اله الا الله به په مقام کې اوچت. لا اله الا الله چې الله رب العزت په یو چابړي کې کېدو دا هر څه جنت او جهنم او دنیا او دا هر څه د الله مخلوقات په بل چابړي کې شنو لا اله الا الله په مقام کې به اوچت راځي او درنواله به تیر راځي. به نو ځین کې خبره یاد اوساته چې زموږ په معمول کې کم سوینو هغه مونږه کو نو هغه شانتي په زندګۍ کې د په معمول کې روان نو مونږ هغه شانتي وایو چې دا خو د ما معمول له او یو بل د سينو هغه شانتي سوچ او فکر هم ورته نه. موسی علیہ السلام الله رب العزت نه به مطالبه وکړه ویا الله دې یو الفاظ راته چې په معمول کې راولم. الله رب العزت تو فرمایي لا اله الا الله ډیر وایا. بیا درې پاره دا تذکرہ شوی دا نو الله رب موسی علیہ السلام خپل معمول زندگی په لا اله الا الله باندې اکثر تذکرہ وا ذکر به داو. تاسو با پدریمه سپاره کې هم دی او پشپاړسمه سپاره کې هم دی. سوره کاف په دویمه رکوع کې نه سوره مریم په دویمه رکوع کې د مریم علیه السلام تذکره ده پکې. مریم ابن عمران بنت عمران مریم علیہ السلام دا په بیت المقدس کې و. د زکریا علیہ السلام د په کفاله کې و او د زکریا علیہ السلام د خین لور و. نو زکریا علیہ السلام ورته کفاله کوله د خپل لوی واقعیا د چې د بیت المقدس ته څنګه لاړه مور یو نظر منل او غټه واقعیا ده.
ذاتي خپل دم د یو 2 جمعو بیان دی. نو بیبي مریم په بیت المقدس کې بوا د الله په ذکر کې ډېره مشغوله وه. زکریا علیه السلام د بیت المقدس پیش امام و او د وخت نبی و. نو کوم وخت کې چې بیبي مریم پسې به ور د بار نه تعالی کړی و چې په کومه کمره کې به دې پاتې کېدا نو هغې ور به پسې د بار نه تعالی کړی و. نو کوم وخت کې به چې دې زکریا علیه السلام به کمرې ته ورنوته او دې په هغه وخت کې معصومه وه. نو وی قتل ورې پسې کولاو کو چې وی قتل ناشنا میوې پرتې دي، بې موسمه میوې. چې بې موسمه میوې پرتې دي هغه وخت کې هم نه وې. زکریا علیه السلام پریشان شو، حیران شو چې دا د کم طرفه رالی دې پسې خو ور ما تعالی کړی دی. نو بیبي مریم نه تپوس کوي انا لک هذا قالت هو من انا لک هذا. دا قول د زکریا علیه السلام دا د چرته و. بیبي مریم ورته وایي دا نه نبي و نه رسول و. الله رب العزت د زنانو په ذات کې نبی او رسول چرته نه درالیږي. په دې د علماو اتفاق دی. بزرګۍ کې انتها ته رسېدلي. الله لک هذا زکریا علیه السلام ورته فرمایي دا چرته وي. نو ورته فرمایي بیبي مریم قالت هو من عند الله. دا د الله د طرف نه دي، الله را لېږلي دي. لوی خبره ده چې بې موسمه میوه تا ته میلاو شي. زموږ په دې دنیا کې اوس هم څه فنکشن دی د دې اوچتو خلکو، نو هغه موسمي میوې پسې نه ګرځېږي. د خپل فنکشن د مضبوط اوچتوالي دپاره چې خلک یې تعریف وکړي، نو هغه د دې فنکشن د اوچتوالي دپاره موسمي میوې پسې نه ګرځېږي، هغه میوې پسې ګرځېږي چې بې موسمه او ګرانه دي. رای وړي خلق وای ناشنا فنکشن و بې موسمه مې هم پکې ولیده. نو بیبي مریم ته الله رب العزت چې دا لوی مقام ورکړی و، لوی ولړه وه. ولې و د الله دا لوی مقام چې ورته حاصل شوی و، نو دا په ذکر الهي باندې حاصل شوی. د الله رب العزت په ذکر باندې مونږ چې څومره ذکرونه کوو دا به صرف د الله دپاره کوو چې الله رانه راضي شي. نو چې کوم وخت کې مونږ ذکر الهي د الله دپاره وکړو، الله خوشحالولو دپاره وکړو، نو الله به مونږ خوشحالوي هم په دنیا کې هم په آخرت کې. مونږ خو ذکر که ستاسو سوچي زما خو د عوامو سره ډېره زیاته، ځکه د عوام چې لږ کله کمزوري شي نو مونږ له بیا راځي.
مولا صاحب لږ چیک مې کا حالات مې وګوره مشکل حالات راغلي دي څه کلمات وښیه چې الله راندا مشکل حالات حل کی نور ارزق الله کوي دا زموږ ایمان او عقیده د هر مسلمان د هر مؤمن خو ګوره دې وخت کې دې په مشکل کې راګیر دی د الله په یادو کې راغلی دی نو دې وخت کې دې مولوي صاحب ته راشي چې مولوي صاحب څه کلمات وښیه نو دې وخت کې د خپل مقاصد دي چې الله رانه دا مشکلات حل کی دا خدا الله قانون دی په دنیا کې چې الله رب العزت انسان په یو حالات کې نه پریدي دا د الله قانون دی دا الله قانون دا چې کله وخت کې بعض وخت کې انسان الله رب العزت غټ مقام ورکړي په دنیا کې چې څومره انسانان دي د ټولو سره دا معامله ده تاسو وګورئ بعد وخت کې صحت وي بعد وخت کې په الله بیماری راولي دردونه پې راولي تکلیف پې راولي نو دې وخت کې د الله قانون دا دی چې الله رب العزت انسان کله ولا مرتبه ورکړي کله اخکته کې کله درمیانه کې چې دا بنده د الله ير نه الله ته متوجه دا نو میرا نه هر ده د امریکې ده تقریبا یو 15 کال وړاندې خبره ده په اخباراتو کې مراغسته خپل اکټینګ یې کوو د اسمان نه په جاز کې راکوزېدو په چترۍ کې اکټر دی فلم یې جوړو چترۍ پې کولاو نه شوه نو چترۍ پې کولاو نه شوله مشهور نوم یې دی خو نوم یې رانه هیر دی نو بیا په اوبو کې راغوځار شوی نو دا میډیا والا خو بس یو مور پسې په دې خلکو پسې نو هغې ته میډیا چې ورورسېدل وایي دې وخت کې تا ته په دې پیزا کې څوک یاد و څه سوچونه دي و دې ورته په جواب کې څه وایي دې ورته په جواب کې وایي و چې په دغه وخت کې به د انسان بل شی سوچ د الله رب العزت نه به د انسان بل سوچ وي انسان چې کله په مشکل حالاتو کې راګیر شي د ډایرکټ توجه رب ته متوجه شي قرآن کریم کې ذکر کېږي ځای پسې د مکې مشرکان الله ذکر کوي کله به چې دی ځکه چې د هغې ټول لین دین په اوبو تجارت باندې و اوس د دنیا ټول لین دین په دې اوبو په تجارت باندې چلیږي لانچونه دی په دې دریاب باندې دا سیستم رواني خو هغه زمانه کې دا کشتۍ وي خو د کشتو سیستم داسې و چې بس چلولې بیا هغه بیلچې غونته کې به ورسره وي اوس خو دا جنریټر حساب کتاب پکې لګېدلی نو کوم وخت کې چې په دې باندې به داسې چپې راغلې په دریاب باندې نو الله رب العزت فرمایي قرآن کریم کې چې دیو به خالص الله ته متوجه شو دیو به خالص الله ته متوجه شو د انسانانو نه به چې یا الله اوس موږ د ته براءت راکې
او موږ نه د عذاب ښکته کې موږ به ډایرک ځو محمد صلی الله علیه وسلم له برځو ایمان به راوړو مسلمانېږو به الله رب العزت فرمایي چې کله دې د دریاب د چپو نه بر شي بیا هغه زور سیسټم ته واوړي ایو خبره داسې مذاقي غونډه کې ده خو خیر د یو قوم د یو سړي ضرورت پېښ شوی وی یا الله چې دا کار مې وکړې مې خبالالم او نظر یې منلی و یو نظر یې منلی و الله رب العزت چې ول هغه کار ول روانو سیسټم روانو نو چې کله دا کار کېدو ته نږدې شو نو دی وی دا خلک پې اپرېده یادې خو دا مناسبه نه ده نو چې کوم وخت کې د دې دا کار ورنږدې شو نو دی وی غوا به حلالوم لږ راښکته شو چې کوم وخت کې کېدو ته نږدې شو نو وی چیلی به حلالوم چې کوم وخت کې وشو وی یا الله مړه ته په ګپ هم نه پوهېږې زمونږ چې کله مقاصد پرشي بیا الله پرېږدو منځ او عبادات پرېږدو کله چې د انسان مقاصد وي نو دی هر طرف ته الله ته متوجه نو زما ورونو دا دنیا ګوره زما او ستا نه ده دا دنیا دا سیسټم دا نظام دا د رب دی نو موږ ته به د دې دنیا نه ځو زما او ستا اصل خوشحالي دا آخرت دی جنت دی او د مؤمن سره د الله وعده ده وایي تعالی به د خوشحالۍ نه در کوم حدیث مبارک کې راځي الدنیا سجن المؤمن وجنة الكافر دا دنیا د مؤمن د پاره جیل خانه ده او د کافر د پاره جنت ده بیا په مونږ باندې دا بعض کفار اعتراض کوي د دې حدیث باندې وچیار څنګه د دې بعض مؤمنان په لوی مقام کې دی او غاړي دی سیستم دی خوشاله ژوندۍ تیری او بعض کافران چې کم دی هغه په تکلیفو کې دي په دې دنیا کې او تاسو پیغمبر وای چې دا دنیا د کافر د پاره جنت دی دا څنګه جنت شو علما به د دې جواب کوي ازدا کوي علما به فرمایي کچره مسلمان په آخرت کې خپل مقام ولیدو په جنت کې نو بیا د دې مؤمن د پاره د دنیا جیل خانه وا چې الله رب العزت په دل په جنت کې کم مقام ورکړي او کم خوشاله نه باور کوي او کافر په جهنم کې خپل سزاګانې ولیدي تکلیف به ولیدو نو بیا الله رب دې کافر د پاره د دنیا جنت ته نو په دې دنیا کې چې مونږ الله راضي کو الله خوشاله کو نو الله رب العزت په مونږ لا آخرت کې لوی مقام راکړي او کچره مونږ الله خپکو استاد محترم به وي کچره د ټول دنیا کو پرش د الله په خزانو کې د ذره برابر والے سره راځي نقصان ناراضي او کچره د ټول دنیا مسلمانان شو بزرگان او ولیان شي
هم د رب په نظام کې چینج د الله په خزانو کې نقصان نه راسي. نو الله رب العزت د مؤمنانو ته انسانانو ته وایي چې ګوره ستاسو دپاره اصل مقام دا په شکل د دنیا یو امتحان دی. نو عزتمندو خبره پکې ډېره بله ذهن ته راله، ټایم ناوخته دی. دا انسان چې کله د مور په خېټه کې دې دنیا ته راشي، انشاءالله آینده جمعه به درته بیا وویم، نو مونږ به چې که خالص کو د عبادت شو ذکرونه شو هر څه کو خالص د رب د رضا دپاره به کوو. خپل مقاصد به ترې وباسو. ګورې زما دا دومره بیان چې روان دی دا درېیمه جمعه ده، دا مې صرف د دې دپاره روان کړی دی چې خپل مقاصد ترې وباسو د دې یوې نقطې دپاره چې الله راضي کړو او الله خوشحاله او څه چې کوو چې د الله د رضا دپاره کوو. نو الله رب العزت په مالم توفیق را نصیب کړي او تاسو له ټولو مسلمانان الله نیک عمل صالحه جوړ کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.